بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. غزوة أحد की मुनाफिकान तम दावत ورکړې شو چې تاسو هم جهاد او قتال ته راځئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه طیبه نه د احد په طرف روان شو. نو 1000 تعداد کې ملګري ورسره مقام احد ته نږدې شول. رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول 300 منافق کسانو ته پستو اشاره وکړه چې اړخ بشي. بیا یې پوه کړل چې د مشرکینو 3000 لښکر راغلی ده، هغوی سره جنګېدل دا د هغه سره سر وهل دي، ځان مه خرابوئ، واپس شئ. نو 300 منافقان
دا د مقام د احد نه واپس شو نو پاتې شول رسول الله مبارک سره صلی الله علیه وسلم 200 کسان په غزوه احد کې ملګرو ته سخت صدمه مصیبت او تکلیف ورسېده الله تعالی مختلف حکمتونه بیان کړل د وړاندې آیات یو حکمت الله بیانوي وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا چې وجه ولانده سره جدا شي مخلص او منافق سره جدا شي صفونو کې ګډوډي ده نو تکالیف او مصائب او مشکلات الله تعالی وایي کله کله راولو چې دې سره د صفونو صفایي راشي مؤمنین څوک دي او منافقین څوک دي د منافق او د ناکاره ملګري په خوشحالیو کې په آرام او راحت په نورمال حالاتو کې بدل لګي خوشحالۍ کې به هر ملګری ګرماګرم سلامونه اچوي السلام علیکم دا سلام علیکم خدمت ولاړ د مخلص ملګري پته په مصیبت کې لګي چې تا باندې مصیبت راشي نو دې وخت کې بیا پته لګي چې څوک مخلص ته لاس درکوي او څوک اسې نام نهاد د ملګرتۍ دعوت کوي دا نه سیټ وي او دا نه پوسټ کېږي نو الله فرمایي دا مشکل دې دپاره راولو چې دې سره صفایي راشي وليعلم الذين نافقوا دې دپاره چې وپېژندلی شي هغه کسان نافقو چې منافقان دي وقيل لهم اویل شو دی منافقانو تا تعالو رازی تعالو دعوت الى الجهاد ورد رازی چیزو کرو قاتلوا فی سبیل اللہ اجنگی گئی پدار اللہ کے او ادفعو یا کم از کم دفاع ہو گئی نو یو مقاتله او بل مدافعی مقاتله په خط اول او صف اول کې د کفارو سره په لومړۍ مورچه کې چې کوم ملګري جنګي خطرناک ځای ته مقاتله وایي او د خط اول اشاره یو دویم خط د احتیاط دپاره هلته جوړ کړی هغوی په انتظار ناست دي عرب ورته قطع منتظرا وایي انتظار ناستی چې ګوران د خط کې خدای مکه مصیبت راغی شکست راغی نو موږ به ډایرکټ ورمخکې کېږو هندل نو هغه جنګجو ملګري چې کفارو سره خط اول کې جنګېږي هغه مقاتلین دي او دلته چې په انتظار ناست دي په دویم خط کې چې د هغوی د امداد دپاره انتظار کوي دا مدافعین دي نو هغه مقاتله ده دا مدافعه ده اللہ فرمائے کہ منافقان ته دعوت ورکړی شو تعالوا راشئ قاتلوا یا په مقاتله خط اول کې وجنګېږئ او که خط اول نه یریږئ او ادفعوا یا کم از کم مدافعه وکړئ که نه د خط دور کې خو کېږئ په انتظار باندې نو دوی نه مقاتلین شول او نه مدافعین شول وتښتېدل واپس شول 300 کسان اصل کې د رسول الله مبارک زمانہ کې با جنگی لشکر به روان کړه د لشکر په 15 حصے جیش لشکر ته وایي او خمیسه خمس پنځو ته وایي خمیسه عرب د لشکر ته جیش وایي خمیسه وایي په 15 حصو مشترک یو حصہ هغه کسان وي چې هغه د لشکر نه وړاندې روان یو څو کیلومترو داسې وړاندې روان هغې ته به مقدمة الجیش ویلی شو لشکر نه به وړاندې لاره کې به د دشمن خطرات محسوس کول چې لاره کې څه خطرې مطلب خو نشته دشمن په لاره کې ناست نه ده او د دې لشکر دپاره د پړاو او د دمې ځای به یې فراهم کاوه دلته اوبه شته که نشته د موږ د دې څارویو دپاره چارګاه مرګه شته که نشته مناسب ځای به یې لټاوه دا به مخته روان مقدمة الجيش او یوه ډلګۍ به ښي طرف ته روانه وه هغې ته به میمنه
مایمنه ویلا مایمنه او بله ډلګۍ به کس طرف ته روانه وه هغې ته به یې میسره ویله یسار کس طرف ته وایي دې سایډ ته دشمن رانشي او یو څو ملګري به رسول الله مبارک بلکل په 3 کیلومتره وروسته پرېښودل چې تاسو موږ پسې ورو ورو لښکر پسې شا باندې نه خطا متوجه نه شي هغې ته به یې ساقه ویله ساقه یا مؤخره او خود یې د دې جنګ امیر او لیډر دا به په دې منځ کې روانو د لښکر نو دې منځ ته به یې قلب ویلې قلب زړه ته وایي زړه په دې منځ کې رسول الله مبارک دا مشهور صحابه علیهم الرضوان دا به په منځ کې او دا څلور حصې به ترې چاپېره یو به مخکې روانه وه یو به شاته روانه وه یو به ښي طرف ته وه بله به ګس طرف ته نو هغه لومړني ملګري چې وړاندې به روان وو هغه مقاتلین دي دشمن سره به هغوی اول لاس په ګریوان کېدل دا نورې به په انتظار وي دا وروستو چې کوم را روان دي په ساقه کې دا مدافعین دي د دې منافقانو ته الله وایي صحابه ورته وایي تعالوا راشئ قاتلوا فی سبیل الله راځئ په اول صف کې په هغه مقدمة الجیش کې چې وجنګېږو مقاتله وکړو او کنا خط اول ته زړه داخل کوئ او ادفعوا کم از کم په دې ساقه کې راوستو چې روان دي دې کې به روان شئ که نه مدافعه کې خو کېنئ نو دوی نه مقاتلې ته لاړل نه مدافعې ته لاړل بلکې واپس کورونو ته لاړل الله کریم جل شانه د زړونو مالک ده انسان زړه کې چې کوم خیالات او تصورات راځي الله پې عالم او بیا الله الصمد ذات ته د چا پروا نه لري نو کله ناکله د بعضې خلکو زړونو کې غلط فکرونه او ارادې به راغلي وي یا به یو کار کړی خو پټ غټۍ کسانو به لیدلي و بل چا به نه و لیدلی نو الله تعالی کنه پرده اوچتوي چې دا مو نه وکړي تاسو زړه کې دا اراده نه وه نو د قرآن په انټرنیټ باندې بیانې ټولې دنیا ته شرموي دا منافقان دي ګوره دا 3 ضرور کو مسلسل غذا دې په خود روانه ده رسول آل عمران یو کار چې منافقانو کړی یوه خبرې په خفیه مجلسونو میټینګونو کې کړې الله په قرآن باندې دنیا ته څرګنده چې دوی داسې میټینګ کړی ده دوی داسې خبره کړې ده دوی بیا داسې وکړه دوی بیا داسې په دې شام کې یو علاقه ده انطاکیه ورته وایي انطاکیه یو شهر سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین ده د انطاکیې نه یو وفد راغی عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات په دورانیه کې دا وفد عمر فاروق سره نه یو مطالبه شروع یا امیر المؤمنین زموږ یو وړوکی معمولي غوندې خدمت ده او که دا مې راته وکړ چې څومره پیسې بیت المال ته غواړې موږ به سالانه ټکس درکړو ارکان به درکړو څومره پیسې چې ته موږ باندې کېږي د اهل انطاکیه باندې دا به موږ سالانه بیت المال ته بیرته جمع کوو یو معمولي خدمت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي تاسو یې ووایه څه خدمت ده ما دې وسه پوره ده چې دې وسه مې پوره وي نو زه خدمت ته ناست یم کوم به بیا هغوی ورته سوال کوي چې ډېر معمولي خدمت او که دې وکړه ډېر لوی احسان به وي او په میلیونونو روپۍ به در بیت المال وایي څه خدمت ده نو 14مه سپاره کې سیدنا موسی علیه السلام سیدنا خضر علیه السلام موسی علیه السلام د خضر علیه السلام شاګرد پاتې شو بله واقع راځي 14مه سپاره کې دوی دواړه روان دي په دې انطاکیه باندې تېرېږي استاد او شاګرد خضر علیه السلام خو نبوت کې شک ده ډېرو علماء وایي نبي نه ده او ولي الله ده او موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر
صحو اشول سفر په سفر کې اهل انطاکیه باندې چراکیږي نو ملمستیا یې ورنو پیغمبر سوال لکي او ملمستیا غواړي ملمستیا په عزت شی ده او سوال لکي نو قرآن شریف ذکر حتى اذا اتيا على اهل القريه فابوا ان يضيفوهما الله اذا بانا برگزیده شخصیتونه دا په یو قريه باندې راغلل په یو کلی ټول مفسرین وایي دا قريه انطاکیه ده په انطاکیه راغلل استطعما اهلها روټي او ملمستیاي مختلف دي اهل انطاکیه فابوا ابي ورته انکار وکړو چې موږ مسافر او روټي نه وو ته دې ځان وږي دا اوس الله په دې چا پروا نه لري د قرآن په انټرنیټ باندې د اهل انطاکیه او د خبره ذکر کړه الله وی جماعت برگزیده بندگان را روانو په انطاکیه راته روټي ورنه وخته د وسان روټي ورنه نو په قیامت پر سره شرمېږي چې د قرآن په آیاتونو کې د الله ذکر عمر فاروق سے بھی خان زه اوس څه خدمت کولی شم وایي جی ډېر معمولي خدمت ده نو خو بس چې قلم راواخلې فابوا دا بې دې نه کتې راته جوړه کړي دا د بې ټکی نه ده لاندې دا برکه او قلم ته یو ټک ورکړه ورسره بله نقطه کړه چې دې ورله جوړه شي نو فابوا نه به څه جوړ شي فاتوا نو اوس په معنا راسي شي حتی اذا اتیا تر دې پورې چې راغلل دا دواړه بزرګان على اهل القريه په یو باشندګانو د انطاکیې باندې استطعما دې دواړو ملمستیا وغوښتله د دې کلي نه فاتوا هغې ملمستیا ورکړه فاتوا معنا څه شوه ورکړه او اوس قرآن کې څنګه وي فابوا ورکړه انکار یو نو چې دا فابوا دې کراته اتوا دې بې نه کتې راته جوړه کړي فرتعن عمر فاروق سے داسې ولیکل بیا ورته وایي ای سماء تظلني و ای ارض تقلني کوم یو آسمان به په ما سیوری وکړي او کومه ځمکه به ما په خپله شا باندې برداشت کړي که د الله په کلام کې مې یو نقطه کې لاندی باندی څوک مې ضمانت کولی شي چې دې نه دې جوړه کړم که د اسمانه تندرونه را شروع شي او که د خدای په دې کلام کې ګوتې ووهم که ځمکه خوله راته ویته کړي او ژوندی مې د قانون په شان نه باسي د ځمکې او د اسمان نه به مې څوک ساتي د خدای په کلام کې څوک ګوتې وادی شي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وایي قرآن مونږ نازل کړی دی د قرآن خاص کر حفاظت مونږ کوو په دې که څوک ګوتې ور ویلی شي الله تعالی حفاظت کوي نو منافق اوس منافقان الله تعالی شرموي وایي دې خبیثانو ته صحابه وویل چې راشئ یا خو په مقاتله کې وجنګېږئ یا کم از کم پسې روژان ته روان یئ مدافعات کې خو کښېنئ نو دوی څه وایي ګوره منافق سړی چې خبره کوي مونږ پښتو کې وایي دوه مخې خبره کوي داسې خبره کوي چې دوه ډنډه لري منافق کار دا وي چې هغه ذو وجهین دوه مخه لري ما سره په یو مخ ملاوېږي یو خبره کوي تا سره په بل مخ ملاوېږي بله خبره کوي نو دوی اوس دوه مخې خبره ورته کوي صحابه دعوت الی الجهاد ورته دوی څه ورته وایي قالوا منافقان وی لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا دې اوس کوم مطلب دی یو مطلب دا لو نعلم کمون تپتوي قتالا چې تاسو جنگ او جهاد ته ځئ لاتبعناكم نمون بد تاسو تابعداري کړې و مونږ هم در سره لاړ وئ کمون کدې پوه وئ چې تاسو جنگ ته ځئ سره نو موږ وایو که تاسو ټوغر لګوئ چکر ته ځئ مونږ ته چې پته راوه دا یو مطلب دویم لو نعلم قتالا که چرې موږ پوهېدی په جنګ باندې که په جنګ باندې پوهېدی لاتبعناکم نو موږ به د تاسو تابعدارۍ کړې وه چې موږ په جنګ نه پوهېږو کړی مو نه ده کړی تربیت مو نه ده کړی بس هغو باندې پوهېږو نه په جنګ پوهېږو نو که پوهېدی موږ به تاسو سره لاړ وایي دوه مطلب یې ورکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې وفرمایل وایي د منافق کار دا وي
چې هغه په دوو مخونو باندې لګېږي او په دوو ژبو لګېږي. تا سره په یو مخ، ما سره په بل مخ. دا د منافق سړي کار دی. قرآن بیان وکړ چې تا سره وي او د دې جماعت سره وي، خو الله فرمایي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه دې خلکو سره او نه دې خلکو سره. ځکه منافق سړي باندې سړی پوهېږي که نه پوهېږي. نو هغه کله دې ډلې ته رامنډه کړي چې مونږ تاسو سره یو، دې ځای نه منډه کړي هغې ته وایي تاسو سره یو. اوس زه پرې پوه شم چې هسې دوکه کوې، ته پرې پوه شې چې دوکه کوې. نو نه زه به اعتماد کوم، نه که ته اعتماد کوې. خدای عاجز وایي چې نه که دواړه مې خطا کړي. نبي علیه السلام یې د ډېر ناکاره ځناور سره مثال ورکړی دی منافق. وایي دا منافق سړی داسې وي کالشاة العاقرة، کالشاة العاقرة، لکه هغه وزه چې وارې راوړی. وزه نه وي، اوس دا څاروي خلک څه وایي؟ وارې راوړی، څوک وایي سیمه شوې ده، څوک وایي ګرمه شوې ده. خپل الفاظ دي. وارې چې راوړی، نو د هر څاروي نه به ګزاره وشي، خو د وزې نه ګزاره نه کړي. بس خپل واز کوي. نبي علیه السلام فرمایي تعیر الی هذا و الی هذا، کله یو چیني ته نږدې کېږي چې تقاضا مې پوره او کله بل چیني. نبي علیه السلام وایي منافق سړی داسې کله یو ته ورنږدې کېږي، کله بل ته ورنږدې کېږي. ګوره نبي علیه السلام د منافق د دومره ناکاره څاروي سره مثال ورکړ، نو پته ولګېده چې نبي علیه السلام منافق ډېر بد ایسېده. د نفاق نه یې کرکه کوله. منافق سړي ډېر ناکاره مثال ورکړ چې دا داسې ده لکه هغه وزه چې وارې راوړی. هم للکفر، دوی په دغه ورځ باندې، هم للکفر، دوی کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب نږدې وو، منهم د دوی د نفسونو نه للایمان، ایمان ته. الله وایي د احد په ورځ باندې په عامو حالاتو کې خو دوی د کفر او د ایمان په منځ کې چلېدل. یعنی 50% په ایمان ته نږدې وو او 50% په کفر ته. په دې منځ کې منافقان چل. خو په دغه ورځ باندې چې ډېره خطرناکه ورځ ده، امداد او نصرت ته ضرورت ده او دوی ظالمانو منافقت شروع کړ. الله وایي په دې ورځ باندې دوی کفر ته ډېر نږدې دي د ایمان نه. یعنی 100% کې 90% کفر ته نږدې دي، صرف 10% نه ایمان ته نږدې دي. په دې ورځ باندې دوی کفر ته ډېر نږدې دي. هم للکفر، دوی کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب نږدې دي، منهم د دوی د نفسونو نه للایمان، ایمان ته. کفر ته ډېر نږدې دي. یقولون بافواههم، دوی وایي تش په خولو باندې ما هغه خبرې لیس فی قلوبهم چې نشته هغه کارونه او خبرې د دوی په زړونو کې. تش په ژبه باندې وایي چې آمنا بالله، ایمان راوړی. الله وایي زړونو کې آمنا نشته، هسې ګپ کوي. والله اعلم بما یکتمون، الله تعالی ښه پوهېږي په هغه خبرو رازونو باندې یکتمون چې دوی پټوي د مسلمانانو نه. الذین قالوا لاخوانهم، منافقان هغه خلق دي قالوا لاخوانهم چې دوی به ویل په حق د ورونو خپلو کې، د مسلمانانو په حق کې به څه وي. وقعدوا، دوی په خپله باندې ناست خلق جنګ او جهاد ته نه تلل او د مسلمانانو په حق کې به دا خبره کوله لو اطاعونا، که چېرې به صحابو د مونږ اطاعت کړی وی، نه وی وتلي بار مونږ سره ناست وی مدینه کې، ما قتلوا، نو دوی به نه شهیدان کېدل. خو د مونږ یې ونه منله نو اویا جنازې راولې. الله وایي منافقانو به داسې وي. عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین غزا د احد مشوره چې کېږي دی مشوره ورکوي چې بار نه وځو، او دا مشوره د رسول الله مبارک هم وه صلی الله علیه وسلم. نو چې کله په دې احد کې صحابو ته مصیبت ورسېد او یا کسه شهیدان شول، نو دوی به ویل مونږ ورته ویلې کله چې مو ځئ که د مونږ یې منلی وی نه به شهیدان کېدل. نو دا اوس د الله په تقدیر باندې اعتراض کول دي. نو الله جواب ورکوي. قل ته ورته ووایه په جواب کې فضربوا، بند کړئ
انفسكم دزانون خپلنا الموت مرد اللہ وی چلو چلے نشتا دا مرد دزانا بند پہ ان کنتم صادقین کچلے تاسو رشتونی وی بخبل دعواتی اللہ تعالی جواب ورکی چخوا دا سوچ چے دے کور نوزی اگی تک مرد رازی دا دے کور نچے نوزی مرد رازی نو اللہ فرمائی چلو تاسو پا دے کورنو کے ناس دیئے نو مرد دزانا بند پہ بندویشی سو مرد دے اللہ پر اجل بانے رازی مرد دے اللہ پر تقدیر بانے رازی لہذا دا قسم خبر چے سو گئی چے کدا فلان کے پشاور تنک لے نو ایک سورن پنکے در او کدا سے نکولے نو دا سے بنکے در نبی علیہ السلام دا سے مکوئی دا اللہ تولا علا مکوئی چے کدا سے بنکول دیا دا سے نکے در او کدا سے بنکول دا سے بنکے دا لے اللہ تقدیر در ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين تاسقوا مكوي كسان باندي قتلوا شهيدان شهيدي في سبيل الله ولا الله کی سقمان بمكوي امواتا جدا مريدي الله وي شهيدان تمري موائے قرآن پتہ زینو کی دا خبر پہ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سورة بقرة کے اللہ دا خبر بیان درتے بیانی رسول رہا اللہ وی شہیدان تمڑی مو آئے سمجھ با ورپسیوی بل أحياء دا جوندی دی عند ربهم پنسک رب بھی یرزقون رزق ورکولیشی پا قبر کی جنت رزق ورکولیشی نو یو معنی دا شہیدان تمڑی موائے اللہ تعالیٰ تمہر اچھتے درجی ورکلی دی شہیدان ہوتا تمہر اچھتے چیو سرے تمہر اچھتے درجی تورسیگی نو کانو مر وی مر ندا اللہ وی مر ورکا موائے اور بازی وفات دیمنگا شیخ سے رحمہ اللہ چے وفات نباز ملکرو بمونتا تصویر آتے والا یا شیخ سے امبار بنا خوش بندے تھا وصول و ضرقل و شاگردان و نبار کی دی مدرسوں کی درسوں کی آپ امبار بنا خوش بندے تھا خدای پاک دی روی درجی ورکی نو اللہ فرمائی شہیدان تا ہمارے لئے معنی درجی ورکی قیمتی سوابنو تا معنی بھی داش بندی معنی داش تا محاورہ دا او یای معنی دارا جدا مڑی ندی جوندی دی علماء حقیقتا جوندی درد آیت تمانوی اللہ وی اغیت تباقیدہ مزید اخلی یرزقون رزق ورکولش قرآن پوسکار کی او حدیث کے حضیر نبی علیہ السلام ہے کہ شہید روح دیو تقشن مارغب پچے جوڑی کی واجے مشکل شریف حدیث او در مارغب دے عرش لان دی چکم لیٹونا لگی دلی دی آو دے جنت الفردوس دے پاسا پدے چمننو او پدے باغنو بانے ناما غیر چکر لگی اگر روح دے شہید تا مزی و کندو محسوس کی نو اللہ وی یو سرائی چے دی مرحلی تورسی نارتا سنبار مگوائی خوشبان دیا یا پدے معنی اکثرا عملی تجربہ شویدہ چه شهیدان پا قبرونو که خلاقی گینا دیورس دی وقت شهیدان قبرونو پلاو شوی دی اما اشان تا پراتنی پا قبر عاملی ناصری باقایده دا نکونه دمرو اگد شوی دی دا سنت پدیز پراتنی اگد شوی گیره اگد شوی دا دی مرا پولی تو نکونه نوک دی گینا پتش بندو اگ دی اللہ ویدی تمری موی دا ست دی مسئلہ بدل دا دی اللہ زان تا دیرش دکلی اصل دے اللہ دے رضا دے پارا قربانی ورکوئے کی تو سوک مان ورکی سوک پا کسرے امندے ہوئی دیتی پہر شعبہ کسرے لگے اس کولو نسیاتا قربانی تم رسیاتا قربانی چھے آخری آخری قربانی دا کی داخبا لگینا داخبا سر دے اللہ دے رضا دے وہ چنیت کے برابر بھی دیکھو اس طرح معاملہ دا دنیا پسند بھی
چې الله د رضا او د دین او د کلمې د اعزاز او د سرفرازۍ لپاره چې دی شهید شي د خپل ځان نه کېدل شی شته د خپل سر او وینه د الله د دین او د الله د رضا لپاره ورکړي دنیا کې دې نه اوچته قرباني بله نشته دې وجه نه خدای داسې درجه ورکړي چې درجه بل چاته نه ورکړي تفسیر قرطبي حدیث نقل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر مړي نه چې روح قبض کېږي د اسرائیل علیه السلام قبض کړي و شهید نه چې کله روح قبض کېږي نو الله تعالی په ذات خود فرشتو ته وایي تاسو عفو کړئ د شهید نه روح په ذات خود الله تعالی په خپله قبض کړي دا د شهید لپاره کافي ده چې الله دومره مینه ورسره کوي ځکه الله ډېر غیرتي ذات ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې غیرتي سړی څه یم نبي علیه السلام وایي واقعي و بیا فرمایي والله اغیر مني الله د ما نه ډېر غیرتي ده نو چې یو سړی د خپل جان او خپل وینه او خپل سر د الله لپاره ور قربان کړي خدای ډېر غیرتي ده الله تعالی د روح په خپله باندې ورکړي او دا د شهید اعزاز ده چې شهید ته غسل نشي ورکولی هغه په خپله وینه کې آلوده او جب جب قبر ته ځي نبي علیه السلام یې او د قبر نه په دغسې حالت کې راوچتېږي په وینو غسل کوي شهید ته شهید وایي شهید ګواهي ته وایي دا وینې او زخمونه به یې ګواهي کوي چې یا الله موږ د تا د دین دپاره داسې کار راسره ظالمانو دا زخمونه به یې ګواهي کوي دا وینه به یې ګواهي کوي دا حالت به یې ګواهي کوي شهید نه به جامې نه وباسي دا کمې جامې چې په بدن کې دا به نه وباسي جامې وباسته ورسره کله دا عورت ښکاره شي د دې مړي سپکاوی وشي شهید په الله دومره معزز ده فرمایلي دي چې دله جامې مه وباسئ دا بې عزتي ده او شهید عزتمند ده مه غسل ورکوئ او مه ورنه جامې وباسئ البته واسکټ ته پټکی ده بوټان دي اضافه جامې وباسه خو کمیس او پرتوګ داسې نه وباسه دا دې پکې وي دا د دې اساس البته که جنوب وي په غټ غسل کې بیا ورته غسل ورکولی شي حضرت حنظله رضی الله عنه واده ورته شپه تېره ده او سبا جنګ تیار شو وروته په هغه وخت باندې شهید شو رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي ما ولیده چې د وریځو او د اسمان ترمنځ حنظله صاحب ته فرشتو د باران په اوبو غسل ورکاوه علیه السلام یې بیبي ته راغی بیبي دی تا سره د دا شپه میلاو شوی او جي ما سره میلاو شوی په لومړۍ شپه باندې نو د شپې چاودې نه مخکې دا غسل نه وکړی چې اعلان وشو حي علی الجهاد جهاد ته راځئ دی په همغه مخه لاړ او په همغه مخه شهید شو نبي علیه السلام یې ټیک ده چې دا غسل یې ورکړی دی جنوب دی په جنابت په شهید ته غسل هم نشته امام شافعي رحمت الله علیه وایي په شهید باندې جنازه هم نشته جنازه خدای دپاره کېږي چې مسلمانان دعا ورته وکړي سفارش وکړي چې خدای اللهم اغفر لنا خدای دته معافي وکړي دته معافي نو شهید خدای پاک تاسو ورته بخښنې څه ضرورت ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي جنازه د دوو مقصدو دپاره کېږي یو چې سفارش وشي دعا ورته وکړو چې خدای ته یې وبخښي مسلم شریف حدیث ده څلوېښت مسلمانان چې د یو مړي په جنازه کې جمع شي او سفارش یې وکړي الله دا مړی وبخښي دعا ډېر زور لري نو یو خو د مغفرت دعا د مړي ته او دویم دا جنازه د مړي عزت ده جنازه نو شهید خو د عزت ډېر لایق عزت یې وشي نو د شهیدانو جنازې غټول پکار او قدرت شاه د شهید ته خدای ته کرامت ورکړی چې د هغه جنازه د عام عمر نه په څو چنده زیات خدای خپل زور ورکړی ولا تحسبن الذين تاسو ګمان مکوئ پاغه کسانو باندې قتلوا فی سبیل الله چې شهیدان شوي دي په لار د الله کې امواتا د مړو ګمان پرې مکوئ بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم په نزد رب د دوی یرزقون باقاعده رزق او روزي ورکولی شي فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين يعني مسرورين بخشال الشهد بما بآغ نعمة باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی من فضله د مهربانۍ خپلنا غیر داسې نعمتونه به ورکړي چې دوی خوشاله دي
ويستبشرون او دیت خبر دی خوشحالی ورکولی شی زیری ورکولی شی بالذین پاک دی آکسانو کی لم یلحقو صلی عجیب خبر شہید خلانا قبرستان تقضی کامیاب کا اللہ و عزت طرف مدجنا بیوی ورکوما و خود خوشحالی دی اس دویم خبر اللہ دا کی ویدی شہید تا فرشتی پا قبر کے زیر ورکی چه مبارشا دیتا مور و پلار دیتا ونا دیتا فیملی و خاندان دیر پا خیر و پا خیریت سر دی الحمدللہ میں ٹک ٹاک دی کور ابتلا و خبر ورکیشی نو شہید خوشحالی شی چه الحمدللہ مور و پلار کو میخدی رونا میں خدی سا مشکل نشتا دیبان شہیدان پا اللہ تمرا محبوب دی چه دی کور خبر ورکی چه دنیا کے حالات کی تیاری کا فکر مکرو ويستبشرون في تسرير وركوليشي بالذين بحق آغا كسانوكي لم يلحقوا بهم جاغينا نبي جوڑا وشرد دوي سرا من خلفهم جدوين رسط باقي دي بدنيا کی مور و بلار وغيرها اللہ خوف عليهم دي شهيد فرشتي سسر ورکی اللہ خوف عليهم جنشتوير لتاسو بخاندان باندي ولا هم يحزنون او نغم جنبي اغيب خدي نقول خبر ورقوركي يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون ويتب خبر خشاني ورقوليشي ونعمة سرا من الله لجانب دي الله تعالى مقام دي شهادة للنعمة فدي بزير ورقشي نبي عليه السلام فرمي شهادة قرر مقام دی قیامت پورس با اللہ اعلانو کیش شہیدان ما طرف تنزدی رشی نو دا اولین و آخرین اجتماع مناسلی پارمون و انسانان نبی علیہ السلام وی دا جمع بدا سے نو پر ایک دونہ جمع کی چسرائی رازی کو صحیح رکھتے بشی کنہ دی اقل اقلار ورکی نو دی اللہ طرف نبا آواز ہوشی چھ دی شہیدان و طلاق بلاو دا ورکی انکی پاس آنے اس نو رشی نبی علیہ السلام وی کہ پلارا کی ابراہیم علیہ السلام ناسویم اغبو جدیگی شہید تبلا ورکی اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سو کوئی پیغمبر دی انبیاء اپلار دا دی 4000 انبیاء اپلار دا انبیاء بنو اسرائیل دا کل دے ابراہیم علیہ السلام اولاد خودی رسول اللہ مبارک با اولاد اسماعیل کی رضی دا ابراہیم علیہ السلام بچو کی رضی نبی علیہ السلام کی دمر 4000 انبیاء اپلار ابراہیم علیہ السلام کدے پلار کے ناس کے شہید روانی دے کو پوچھت شی لار بہت کری دوبارہ عزت کو دے بہت کری نزدیر دور کیشی دی اللہ کو نعمت و مقام دی شہادت وفضل او مہربانی دی اللہ بزیر ورکیشی وان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یضیع اجر المؤمنین نسائع کئی اجر دی مومنانو اللہ کوئی مومن سرے چیز مانے پارا قربانی ورکی یا بیسا قربانی سائے کو اللہ وی مومنانو اجر نسائے کی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح شان نزول دي آیت کے علماء ولیکی غزان بدر چکل اوشوا نا غزان احد داوش چه ذکر شو نو مسلمانان کو بڑی روی سرمو پہنگامو بانے اختشوا ابو سفیان دی مشرکین و دی لشکر امیر دا لا ترسے ایمان ندر اولی رضی اللہ عنہ شاعت بیا مومن دا دی روی صحابی دا ابو سفیان ولا ترسے پر دی ایمان ندر اولی دی کفری لشکر امیر دا جنگ ختم شو نبی علیہ السلام دی او کی کر لان دی غرطہ گڑ ہوا جب ملگری تی نکین آسکر کوئلو باندے آنودا رسم قوت حال دا ابو سفیان دی آنا طرفنا آواز ولگاو موعدنا فی العام القابل ببدر راوان کارتا کو بدر کی بیا سرکو اور اس کار بدر کی مشرکان تصربور کروا سکاری کو خود کے مومنان تصربور کرا ابو سفیان ہوئی بدر کو بدر کو خلاص شو مقابلہ کو مکان کبھی مکان دے پانے نے مقابلہ
صحابه کرام ابو دیوی مخی خلق کان انا تاریخ چرا نزدیک شو ما ابو سفیان فکر وکړ چې مسلمانان په دې خبره خلق اصل چې هغه تاریخ ور تیار وي او دوی تیار راوتلي وي او موږ سره جنگ ته برابر نه یو ابو سفیان جنگ ته طبیعت نو برابر نو سی یو جنگي چالو چلا چې دا صحابه سره ولوسي هغه په یو خبره پوهیږي نعیم ابن مسعود اشجعی دا د طائف لوی سردار ابو سفیان نعیم ابن مسعود اشجعی دا یو مدینه ته ورولې د مسلمانانو صحابه ورته ورشه صحابه کرامو ته ډار ورته او ویره ورته داسې ورته ووایه چې مشرکین مکه خو راجمع شوي په زرګونو یو لښکر یې برابر کړی ده او اسلحې دي ورسره او سوارلۍ دي ورسره او فلان او بس دې سرمن یو اسمان ورته جوړ کړه چې دا مسلمانان ویرېږي راولوسي ویرېږه نعیم بن مسعود اشجعي دی راغی په دې صحابه کرام وایي تاسو خبر یې نه چې موږ نه یې خبر مشرکینو په سبب نه مو لښکر برابر په زرګونو ځوانان دي او قبایل ورسره دي او بدماشان ورسره دي او فلان وایي ښه راوتلي دي صحابه ورته او چې راوتلي وایي ځئ چې وځو صحابه کرام په یو خبره پوهېدل وایي راوتلي وایي او چې راوتلي اواز ورته ځئ چې وځو اوس په ځای د دې چې ویې ویلې کېدلي هغه یې راپاڅول خو هغه ورته شوه د نبي علیه السلام اعلان وکړ ځئ چې ځو ملګري برابر شول 1100-1200 کسان نیغ روان دي بدر ته صحابه کرام چا نه راغلي او الله نه راغلی او صحابه کرام ځان سره سرمنې مرمنې واخیستې د صنعت او د تجارت د هغې زمانې چې کوم سامان و باید تاسو چې دا موږ په لاره لاره خرڅ ځکه د بدر د مدینې نه بدر ته په کیلومیټرو باندې سره پاسه 100 کیلومیټره لاره اتیا میله کتاب لیکلي په اتیا میله نه 100 کیلومیټر شاوخوا نو په لاره وړه وړه بازارونه راځي دا شریکت هم خرڅ کړو تجارت به مو کوجن کړو لاړل میدان بدر ته نو خبیثان کله راغلي دي هغوی خو وېرېدل چې مسلمانان راونوځي سړی رالېږلي و دې دپاره چې راونوځي هغې راوپارول راووتل درې ورځې هلته په بدر کې دېره شول په ابو سفیان لښکر پته نه لګېږي واپس راغلل نو دنیا پیسې وګټلې بغیر د جنګ نه راغله او د خدای په دا قانون ده د دې امت چې کلکه اراده یو شي ته وکړي د هغې ثواب خدای ورکوي د جنګ ثواب هم خدای ورکوي بغیر د جنګ نه او تجارت هم په لاره لاره باندې وکړي الله یې درته ذکر کوي دې ته بدر صغرا وایي هغه بدر کبرا ده په کال دویم د هجرت باندې جوړ شو دا بدر صغرا ده الذين استجابوا لله والرسول الذين آمنوا دا صحابه دي عليهم الرضوان استجابوا لله چې قبولیت د الله او رسول الله استجابت معنا قبول د حکم مشر کشر د حکم کې بچي ادا کارو کوي بالکل قصاص کړو دې ته استجابت وایي الله وایي دا بهترین خلق دي چې الله او رسول الله استجابت کوي الذين آمنوا استجابوا لله والرسول چې قبولیت د امر د الله او رسول الله وکړو من بعد ما أصابهم القرح پس دې چې ورسېد دوی ته القرح زخم او تکلیف الله وینا دې په خود زخمونه جوړ شوي نه دي کاڼ او کبر دي او چې الله رسول ورته یې ځای چې ځو چا چون او چارانه نه کړی نیک راووتل للذین احسنوا هغه کسان احسنوا چې نیکي کړې ده منهم د دوی نه واتقوا او ځان یې بچ کړی د بزدلۍ نه اجر عظیم دوی دپاره ډېر لوی اجر وي الذین هغه کسان قال لهم الناس چې وویلې شي دوی ته چې وویل دوی ته الناس نعیم ابن مسعود اشجعي الناس نه مراد نعیم ده هغه هغه صحابه ویلي چې ولوځي څه ورته وایي ان الناس بشک اهل مکه قد جمعوا لكم راجم شوي دي تاسو ته لوی لښکر برابر کړی فاخشوهم ویریږئ اهل مکه نه باغ ولوځئ فزادهم ایمانا فزای دې چې صحابه ولاړ شي الله یې هغې ایمانونه نور زیات شو فزادهم ایمانا صحابه عدد جماعت
هغه ویروي چې بوستل شي ولاړ شي د دې ایمان نور راوپارېده نه راووته وقالوا او دې صحابه جماعت کو فرمایل حسبنا الله یعنی کافینا الله کافی د موږ الله تعالی ونعم الوکیل بهترین مددگار دا اوس دې اعتماد صرف الله باندې فانقلبوا بنعمة من الله بدل شل بنعمت لجانب دے اللہ نا للی جنتا وجنگ ونشو معاملہ منقلب و بدل شما تجارتون بلا رلا روکلو وفضل فضل لمراد تجارت ایسے ہی اکڑے لم يمسسهم سوء ونرسيدتو تتکلیف زکا جنگ ونشو واتبعوا رضوان الله بتابعداري رضا بندي دي الله وکړه دي الله د رضا لپاره راوته والله ذو فضل عظيم الله تعالی مالک دې مهرباني لوی ده انما يقين خبر دا سالكم الشيطان دغه نعيم بن مسعود اشجعي دا الشيطان دا يخوف اولياءه ويرغف بالدوستان دا صحابه د دوستانو د نعيم بن مسعود د مدینه رشتي کړي دي دا صحابه کرام الله تعالی د سره د دوستان دي په دوست سره خوشاله خدا شیطانی عمل کې دوستان دي فلا تخافوهم تاسو مې یریږئ د کافرانو وخافوني خاص معنی مې یریږئ الله صحابه ته فرمایي چې مې یریږئ بس صرف معنی ډارېږئ ان كنتم مؤمنين کچره تاسو پرشتیا مؤمنان یې ولا يحزنك الذين غم جندن کی تاسو لرا آغا کسان يسارعون في الكفر جدير تیزی کئی آمن وی پا کفر کی اللہ صحابہ کرام تاوی دعوت پر کافران چکو دے کفر کمن دے ترلی وی منصوبی برابری دینا میں رہ گئے انہم لن يضر الله شيئا یقینا دل کافران ایس قسم سرر نشور کوئی اللہ تعالی تدسشی يريد الله إرادة الله تعالى ألا يجعل لهم حظا في الآخرة جورنك بيتا وحيث مبارك بآخرتك الله إذا كافران تبمن مبارك حسن نور ناكار حسن بوركي جهنم ومبارك حسن ويبل الله تعالى ويبن سرنش جنب كي كافران ويسنش ولهم عذاب عظيم بيد بارب عذاب لوي ان الذين بشكانا كسان اشتروا الكفر جخريد كريد كفر اخستلد كفر بالايمان وبدل بالايمان كي ايمان وركريد كفر اخستلد لن يضر الله شيئا هرگز بسرر ورنكي الله تعالى تشيئا نسشي الله كافران تجلج ورقي جدا تاسو دي ايمان بدل كي كفر اخستلد تاسو ما ته د ما دین او د ما مؤمنانو ته څه تکلیف ورګي چې نه څه تکلیف وستا خبره دا وړاندې مونږ دا خبره کړې و چې دا اوس بل ایمان وایي مور الله تعالی موږ سره په وعده کو په ځای ورکړي الله بیا فرمایي ان کنتم مؤمنین په اشتیا کامل او قوي مؤمنان یې یو زمانه یې نور سره سره ګرځي د ما امداد او سپورټ په تاسو سره ولهم عذاب عليم دي كافران تبع عذاب دردناك بي ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم گمان دینا کئی آقسان کفروا چی کافران دی سگمان دینا کئی انما نملي لهم آچے منگا محلت ورکو بیتا لهم خیر جدا محلت ورکو البقین پارا بہتر بھی لأنفسهم نفسون دبین پارا بہتر بھی اللہ فرمائی کافران کفر کئی سمرا رندارا کفر نکئی یو کس فرمایا روی پدے سری لنکا کی دا سری لنکا وانا مشرکان کی افغانستان کی دو بوتان 1900 کانے ہوتے بھی یا طالبان وران کر دیدی عبادت گزار پر سری لنکا و پر جاپان پر یہ ملکونو کیو
نو په سریلانکا کې ټول مشرکان دي. یو قسم داسې مشرکان دي چې هغوی د زنانه شرمګاه ته سجدې کوي. معاذ الله، د زنانه شرمګاه یې ځان ته پلاستیک نه یو شي بل شي نه جوړه کړي، وایي دا زموږ خدای د خدای د توحید سره ډرامې کوي، او خدای بیا صبر ورته کوي، خدای پاک حلیم ځان ته. نو الله وایي اوه کافرانو، تاسو دا ګمان مه کوئ چې ما پړی درسس کړ، موقع مې درکړه، ډیل مې درکړ، مهلت مې درکړه، دا به تاسو لپاره خیر وي. دا خیر نه ده. اوس د تاسو چې څومره عمر زیاتېږي خو کفر مو زیاتېږي، چې کفر مو زیاتېږي خو د خدای عذاب ته نور فټ کېږئ. دې موقع باندې خوشحالېږئ مه چې نن مړ شئ، دا به تاسو لپاره خیر وي، ځکه کفر به مو نه زیاتېږي. او چې څومره به عمر زیاتېږي او زه درته څه نه وایم، په دې مه خوشحالېږئ، دا به د خدای عذاب ته نور فټ کېږئ. دې ته استدراج وایي، استدراج. نو د حاضر زمانې دا کافران غولېږي راغولېږي، کله یو ته دمکي، کله بل ته دمکي. زموږ استاد عینالدین شیخ صاحب ډېرې لطیفې کوي، وایي یو سړی چې لاګرید ته ځي او وړې وړکې بولې کوي او متیازې کوي او تیزونه اچوي، هغه به څه تکبر کوي، هغه به څه غرور کوي. نو دا غټ غټ ائمة الکفر، دا د کفر غټ غټ لیډران او امامان دا لاګرید ته ځي که نه ځي؟ انسانان دي، انسانان پیریان نه دي، نه فرشتي، انسانان غرور او تکبر راخیستي دي. کله په یو باندې خپې لګوي، کله په بل باندې پابندي در باندې راکوم، پابندي در باندې راکوم، داسې به در باندې وکړم، داسې به در. نو چې مؤمن مؤمن وي او په رښتیا کلک ایمان پیدا کړي، قسم نه کوي چاته وړونکو وي. انما نملي لهم، یقینا مونږ مهلت ورکوو دې کافرانو ته دې دپاره لیزدادوا اسما، چې زیاته شي کفر د دوی. اسم ګناه ته وایي، ګناه نه مراد کفر. الله وایي مونږ چې ډېر درکوو، اویا کاله عمر دې شو خو کفر دې اویا کاله شو. الله وایي دا مهلت چې درکوم عمر دې زیاتوم، مه ورته خوشحالېږئ کافره، بلکې خفه شه، کفر دې زیاتېږي. چې کفر دې زیات شو خو د خدای عذاب ته نور تیارېږي. ولهم عذاب مهین، او د دې کافرانو دپاره به عذاب مهین، یعنی محقر ذلیلونکی عذاب، سپکونکی عذاب. ما کان الله، نه ده الله تعالی لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. نو الله تعالی بیا مسلمانانو ته یو د امتحان اعلان کوي چې امتحانات به راځي. اوس یو مسلمان به وایي چې خدای موږ مؤمنان یو، ماشاءالله ایمان مو برابر ده، قرباني ورکړو، خو بیا موږ غواړو ورته به ولې خو تکلیف. نو الله تعالی وایي نه کنه تکلیفونه خو به راځي، ازمایښات خو به راځي. ټولو نه زیات ازمایښات په انبیاو راغلي. نو انبیا دې الله نازولي نه دي. حدیث کې راځي څوک چې الله ځان ته نږدې کوي تکلیفونه پرې راولي. په عبادت باندې هغه مقام نه مېلاوېږي لکه په تکلیفونو، په مرضونو، په دردونو، په دې تکلیفونو باندې چې مېلاوېږي. و یو ابراهیم علیه السلام سبحان الله څه قسم امتحانات راغلي چې ټوله دنیا یې نشي برداشت کولی. نبي علیه السلام وایي اشد البلایا علی الانبیا ثم الامثل فالامثل. سخت امتحانات په انبیاو دي. دویم نمبر په هغه چا دي چې انبیاو ته نږدې دي، صحابه. دریم نمبر په هغه چا دي چې صحابو ته نږدې دي. نمبر په نمبر چې څومره نیک دي دومره به تکلیفونه برداشت کوي. نبی علیہ السلام وایي که یو سړي باندې ژوندی کال تېر شي او په ده سرخوږی هم رانشي او هېڅ څه تکلیف ترې رانشي، آرام دی دې ویرېږي، دی دې ویرېږي چې ما باندې تکلیفونه رانغلل، هسې نه چې د دې بدل کې خدای په قیامت کې سزاګانې راکړي. عمر فاروق صاحب سخته ګرمي وشوه، تږی شو، وایي لږ اوبه راکړئ. نو ملګرو ورته اوبه لږ سړې ورکړې او څه خواته ماغه ګبینې ورته پکې واچوه، شربت ورته سخته ګرمۍ کې چې ټنډه شربت سړی وڅښي ډېر طبیعت راسته کړي، سړی خوشحاله کړي. عمر فاروق صاحب چې شربت وڅښه نو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، په ژړا شو. چې ولې خدای نعمت درکړ؟ وایي نو که الله تعالی په قیامت کې راته ووایي چې تا د خپل عمل بدلې مې په دنیا کې درکړي، ساړه ساړه شربتونه دې څښلي دي، آخرت کې دې څه نشته. سبحان الله، داسې سوچ پرې کوه. اوس دنیا کې موږ خالص سهولت پسندي کوو،
چې تاسو مې کور وي او پکې داسې بیسمنټ وي او پکې داسې مې ګاډي وي په دغه باندې موږ لګیا یو ټول عمر په دې کې خرڅ خدای مکه که الله راته وایي چې کوم نیک اعمال دې کړي دي هغې به دا خو ما دنیا کې درکړې وه څه قسم بدله مې درکړې وه چا درکړې وه الله ورکړې وه صحت مې درکړې وه بچي مې درکړې وه بزنس مې درکړې وه نو دې نیکو اعمالو بدله دې په دنیا کې لاړه آخرت کې دې ما سره څه دي ډېر سهولت پسندي نه وي پکار د خدای په ورکړي نعمت باندې شکر پکار دی ما كان الله ليذر المؤمنين ندى الله تعالى چې پرېږدي مؤمنان على ما طعام حالت باندې انتم عليه چې تاسو په دې حالت باندې یئ الله وایي په دې موجوده حالت مو پرېږده ده منه چې دا آرام او راحت به همیشه وي نه کله کله به کړېږئ تکلیفېږئ به حتی تر دې پورې یمیز الخبیثه چې موږ جدا کړو پلید خلک او ردی خلق من الطیب دی پاکو او دی اعلا قسم خلق یو طیب دی بل خبیث وی پختو کې موږ وایو دا اعلا شی ده دا پورته شی ده ردی الله وایي تاسو ته اوس منافقان مخلصان ګډ وړ پاک او دی پلید پته نه لګېږي الله تعالی فرمایي دا کارونه مشکلات راولم چې دې سره صفایه نه وشي وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ندى الله تعالى چې اطلاع درکړي تاسو ته په غیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله مگر الله تعالی خوښوي انتخاب کوي د رسولانو من اوسو یسوع چې یشاء یاده ورته وشي نو دا مسله د علم غیب سورې بقره کې ویلې وه علم غیب دا خاصه خداوندی د سوای نه الله نه هیڅ چاته غیر نشته بس الله نه خبره سوای نه الله نه انبیاء ته نه فرشتو ته نه پیریانو ته هیڅ چاته علم غیب نشته علم غیب دا صرف او صرف الله الله وی ها هغه خلق چې زه رسولان جوړ کړم انتخاب یې وکړم خوښې کړم هغې ته بیا د غیب اطلاعات ورکړم علم غیب نه ورکوم خو د غیب نه اطلاع ورکړم اوس دا قرآن موږ ته کله د عادیانو او د سمودیانو ذکر شروع کړي کله د آدم علیه نو په دې باندې نبي علیه السلام څه خبر و آدم علیه السلام اوس زرګونو کاله مخکې د نبي علیه السلام نه تېر شو او الله به د وحي په ذریعه باندې خبر ورکړ چې آدم علیه السلام داسې قصه وه د نوح علیه السلام داسې قصه وه دې ته انباء الغیب وایي یو علم الغیب ده یو اطلاع بالغیب ده نو انبیاء ته الله په غیب اطلاع او خبر ورکوي په علم غیب ورسره نشته بعضې خلک لکه هغه بریلوي حضرات چې ډېر تجاوز او زیاتی وکړي نو هغوی وایي محمد رسول الله ته داسې علم غیب ده سبحان الله معاذ الله لك الله ته ما كان ما يكون دنیا چې د کوم تاریخ نه را شروع ده تر نن او دنیا تر اخره پورې اخرنۍ ورځ پورې د وړاندې او وروستو چې څومره حالات کې وي دا رسول الله مبارک ته معلوم علم غیب ورته شته دا خبره د قرآن او د حدیث نه سره ده د رسول الله مبارک په بیبي باندې تهمت لګېدلې وه عایشه صدیقه دوه میاشتې ژاړي خو سړی ورته معلوم نه ده علم غیب چې ورته وایي ولې ژړل ابن سلول به یې ورنۍ نارایولې وکړه خو پته نه ورته لګي علم غیب پیغمبرانو ته نشته غیبي علم دې ته وایي بغیر د اسبابونه بغیر د واسطې نه براه راست او ډایرکټ په یو شي باندې علم حاصلول دا علم صرف الله آلات و اسبابونه بغیر اور ډاکټر الټراساؤنډ شیشه در باندې کېږي تا ګردو کې کاڼي دي دا علم غیب نه ده تا په آلات او واسطه استعمال کړه الټراساؤنډ مشین استعمال کړه ډایرکټ تا په خېټه باندې لاس کېږي بیا دې فتوا راکړي نشي ورته ویلی ترمامیټر یې ژبې لاندې کېښود تا 102 هغې ته بدله په علم غیب ته ده دا اعمال الغیب ته د غیبو نه خبر ورکړه د ماشین په ذریعه باندې موسمیات والا خبر ورکړي سبا د بارش امکان ده سبا باران وشي نو هغه په داسې حالات لګولي په دې باډرو باندې په اوچتو غرونو باندې
کیمری دی نغنا سے اطراف عالم تقوی بلوچستان نا پدی ایران بانے وریس را روانه دا دا وریس دا هوا روی لگی دی هوا چالان و رفتار سنه دا دا سے ماشینون و سرئی چه دی هوا رفتار بانوی نو بیا په دوربین کې وګورئ چې هغه وریځ د اوبو نه ډکه ده تشه نه ده او شاته چې کومه هوا ورته عامه د انجن په طور باندې را روانه کړې ده د هوا رفتار په فی ګنټه کې 200 میله ده نو د ایران نه بلوچستان ته څومره لاره ده یاره 200 کیلومتره ده نو فی ګنټه کې د دې وریځې دومره رفتار ده نو دلته امکان ټکی ورسره کې امکان ټکی وایي یقین نه وایي نو وایي چې دومره ګنټې بس بلوچستان باندې د بارش ہونے کا امکان نو اکثر هغه ورځ په خپل رفتار روانې نو دلته راورسېږي ساس کې راوړی او کله هوا په بل طرف ورته حرام شي په بل طرف روانه کړي باران نه وشي نو دا خو د حالاتو په ذریعه باندې خبر ورکړي دا نه ډېر ده فآمنوا بالله ایمان و عقیدہ برابر کئی پا اللہ باندے ورسوله پرسولان دے اللہ باندے وَإِن تُؤْمِنُوا کتاسو ایمان قبل وے وَتَتَّقَوْا اوزان بچ گوے دے کفر و شرکنا فَلَكُمْ دے تاسو دے پارا با اجر عظیم لو یا بدلوی اجر پمانا نے بدلے سر ولا يحسبن الذين قماتن كي آغكسان يبخلون جاغي بخل كي کنجوسی كي بما بآغ مال و دولت باندي آتاهم الله جورکڑ دقویت اللہ تعالی من فضله دے محربان اخبالنا قماتن كي سقماتن كي هو خير لهم جدا بخل و کنجوسی پدی من دے پارا بہتروی اللہ تعالی ما تعالی تخبر ہوگا نو یو خبر الله وکړه چې دا مال او دولت الله ورکړی دا د تا ذاتي نه ده سوی بما آتاهم الله هغه مال او دولت چې الله دوی ته ورکړی ده نو پته ولګېده زموږ په دې بدن باندې جامې زموږ مکان زموږ ګاڼې زموږ بزنس او کاروبار دا هر څه د الله دی نو پښتنو کې دا ډېره خبره مشهوره ده سړی ورته دا ګاڼې حاجي صاحب دی تاله دا د خدای مان ده او بیا د مان دا د خدای مان ده یقینا موږ ټول د الله یو ټول دنیا ده نو الله وایي دا د مان دا لاکھ روپۍ دي که کروڑ دي که کروڑونه دي خدای وایي دا د تا نه ده د ما دي نو ما درپلې څه درته وایم چې څلوېښته به روپۍ غریبانو ته ورکوه څلوېښته به روپۍ دا ورکوه نو اوس یو مالدار سړی دغه زکات نه ورکوي بخل کوي د الله یبخلونه بخل قرآن شح ورتوي انفس الشح شح او بخل کنجوسی زکات نه ورکوي نو الله فرمایي دوی به دا ګمان کوي چې دا څلوېښته روپۍ چې مونږ ورنکړه دا به مونږ دپاره خیر وي مونږ ګټه وکړه لکه د چا چې سرمایه زیاته وي مثلا 40 کروڑ سرمایه چې د چا وي نو په 1 کروڑ به زکات کې ورکوي که 1 کروڑ خو داسې دنیا روپۍ کی نو دی چې دا دومره 15 روپۍ اوس تقسیموي نو زړه یې پرې وخوځېږي چې دا چې څه کال کروڑ ورکړم خو کار په نسه به داسې تېرېږي چې خبرېږي بیا به روژه راغلي یا کروڑ ورکوم دا خو به ګڼه رخي نو نه ورکوي څه کال بخل نو الله فرمایي دی به دا ګمان کوي چې دا کروڑ روپۍ ما یې سارې کړې ور مې نه کړې دا مې خیر او ګټه مې ځان ته وکړه الله وایي ګټه نشته یاد ساته بل هو شر لهم دا دوی دپاره ډېر لوی شر ده سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة دينا بالطوق جوړيږي طوق سيطوق طوق عامل او هر کوي سره چلای کوي نو پیغمبر علیہ السلام په قرآن مفسر د قرآن تفسیر کې مسلم شریف کې حدیث راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې فرض زکات نه ورکوي نو د مرشي قیامت پر راشي دا ټول سرمایه الله راوړي دا ټول سرمایه دا راوړي دا جهنم ته ورواچي دا څه دي دیره به یو ګول لکه د ګیم په شان باندې یو تک سره ګول جوړ شي د جهنم دی ګول دا ګول راوړي تندای دا اړخونه او شاګانې دا د اندامونو ورته داغي دا ګول چې سره شي بیا به جهنم ته ورواچي چې ګرم شي
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. بل آیت کې راځي او حدیث کې راځي. دا ده اوس انت محدثین بیا نقطه پکې وایي چې دا درې باندې ولې خاص کړل؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. شاګه وایي دا څنګه بخیل سړي ته چې غریب ورشي یا تازه او امداد ورنه وغواړي د الله په نوم نو دی ورته تندی داسې تندی ورته داغي چې دا کار تقریب کړی. بیا چې هغه غریب بعضې غریبان خو دې الله په خیر لري نو هغه خو دې پوهېږي نه لمن نه دې نیسي نو دی بیا داسې څنګ ورواړي نو دا څنګ ورته ولګي. بعضې کنجوس سړی سم ورته بوسسي مکمل شا ورواړي نو دا شاګانې به ورته داغي. دیو جنا الله فرمائے واما الصاعد فلا تنهر. سوالګر دې سپکوه مه خو سوالګر ته دې الله هدایت وکړي. سوالګر دې اوس سوالګر دې ورکړي چې حقیقي سوالګر دې کم وي. نو ما ملګرو ته وایي چې زکات ورکوئ یا یې مدرسې ته وایي یا رشته دار ته ورکوئ. سوالګر به هېڅ څه پته نه لګي. مالدار سړی دې سوالونه وکړي هېڅ معلومات نه کړي. اوس راغلی دا چې په طبع باندې مسلمان او انسان خو د خدای مخلوق خو ده دومره شی ورکړه چې د تا نه لاړ شي. واما الصاعد فلا تنهر. سپکولو ورته یې مه بېعزته کوئ مه. الله وایي د بېعزتي حق نه لري. بعضې سړی پرې سترګې راوباسي سور سپین کړي مزدوري ولې ورته ځه ورشه نه دې باندې الله کېدی شي دی په دې پوزیشن کې وي چې دومره غریب وي چې سوال شرعاً ورته جایز وي د خدای لوی ولي الله وي نو هسې نه چې دې صفت کې خدای پاک د هغې انتقام تاله دا یو شی ورکړه نو دا یو. او دویم مسلم شریف حدیث ته دې آیت تشریح کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فرضي زکات چې څوک نه ورکوي د دې سرمایه او د پیسو نه به ورته یو خطرناک منګور جوړ شي خامار دا ورته په غاړه کې واچوي طوق او امیر به یې کړي. نبي علیه السلام یې دومره خطرناک منګور وي د دې دواړو سترګو د پاسه به یې په تورې نقطې لګېدلي. کم یو سپی چې د سترګو د پاسه یې تورې نقطې لګېدلي او دا سپی د رنګه تور وي پاسه یې درته دوه نقطې سترګو. نبي علیه السلام وایي دا شیطان د دې سپي نه ځان ساتي خطرناک سپی دی. نو داسې د نقطو والا منګور چې د سترګو د پاسه یې تورې نقطې لګېدلي دا اشاره ده چې دا دومره زهرینه خطرناک منګور ده دې نه ځان ساتي نشانهدار ده. دا به دیوانه کې ورته پروت وي او خبرې به ورسره کوي. کله په دې ځای ټک ولګي کله په مخ باندې چک ورته ولګي او چیچي به بیا ورته وایي مونږ د تا هغه خزانه یو هغه سونه او چاندي یو هغه ریال او ډالر یو چې تا په دنیا کې مونږ باندې بخل کاو او د الله د رضا لپاره څه شی نه ورکړو مونږ هغه دا 50 زره کاله د قیامت په داسې قرباني دي. اعوذ بالله. ویل لکل همزة لمزة. سورة روانه آخري ألم تر كيف روان سورة بالكل قرآن آخري. قرآن دي يوم دماغ تشريدا. ويل لكل همزة لمزة. ويل هلاكة وتبعي دي لكل همزة لمزة بحر همزة لمزلنا يو همزة وبل همزة دا پاکستان همزه هغه شخص ته وایي چې هغه په خوله باندې چا پورې مسخرې او ډرامې کوي. دا مذاق نه کوي خلک ورپورې خندوي خلک سړی ذلیله کړي. دې سړي ته همزه وایي او دې عمل ته همز وایي. لمزه هغه سړي ته وایي چې هغه په لاس او پښو نقل او حرکت باندې چا پورې لوبې کوي. یو سړی غوړ ته په پښو باندې داسې داسې راځي نو بل سړی روغ ته خو دې هغه پیرې کوي داسې داسې ورته کوي. اوس په خوله خو څه نه وایي خو په نقل او حرکت هغه پورې ډرامې کوي هغه ذلیله کړي. الله وایي دا دواړه دې تباه شي دا دواړه دې تباه شي. ویل په جهنم کې یوه کنده ده او یا یې معنا هلاکت ده. ویل تباهي او
عدده او شمیرلی دا مالدار سره چې مال جمع کوي نو هغه شمیري. موږ یو ملګری وایي زه کله کله اسیم پیسې راواخلم دا ګټلې پیسې به ته تېرو وایي تا به ورسره برابر شي. او چا ته چې روزانه به روانې وي ته بهتري خو ډېره ته به برابري نو ځکه خپل پورې ډرامې کوي که نه پیسې جمع کړي مست وي. دا یاد ساتئ خلقو پورې ډرامې او یا دین پورې او یا د حق مقابله هغه سړی کوي چې مالدار وي. غریب سړی د دین مقابلې ته نه راوځي. هغه د پنډتوب ته نه اخلاص دیانت ته نه اخلاص مقابلو ته نه یې وسکار. دا چې ډرامې کوي دا خان او نواب کوي دا مالداران خلک کوي. الله تعالی وفرمایي الذي جمع ماله وعده. دا ډرامې هغه سړی کوي چې مال یې جمع کړی غریب ډرامې نه کوي. او چې دا غریب شي او ډرامې شروع کړي نو دا د خدای په قهر کوي. مسلمان زورول چې دغه زړه ځوري دا ډېر لوی ګناه ده. نور پسې الله څه وایي یحسبو ګمان کوي دغه مالدار سړی یحسبو ګمان کوي دغه مالدار سړی ان ماله اخلده چې دا مال د ده به همیشه وي. ته دا ګمان کوي چې همیشه به دا بنګې وي همیشه زه به یم او پیسې به یو پیسې به یو زه به یم. الله جواب ورکوي کلا نه 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 کلا دې ته عرب حرف رد وایي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا حرف رد وړاندې ملګري خبره وکړه او تور باندې رد کړې چې داسې نه ده لکه ته چې وایې. نو دلته مالدار سړی خو وایي چې پیسې به ما سره همیشه وي او زه به همیشه ژوندی یم. الله وایي کلا نه 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 داسې نه ده لکه ته چې پې لګیا یې همیشه به نه وي. لينبذن في الحطمة لينبذن ورپریوزی با ورغورځېږي با في الحطمة په حطمه کې. الله وایي حطمه ته به دې ور اچوم. اوس د حطمه تشریح الله په خپله کوي. وما ادراک تا ته څه پته ده ما الحطمه چې حطمه څه شی ده. الله وایي تا ته څه پته ده حطمه څه شی ده. نو الله یې ورسره ښیي نار الله دا اور د الله تعالی دا الموقدة شغلزن چې شغلې ورنه پاشي. الله وایي دا ډېر شغلزن اور ده. دې کندې ته حطمه وایي. دا د جهنم نامي التي هغه اور تطلع على الافئده چې بلیږي به په زړونو باندې. د جهنم اور د دنیا نه بدل ده. دلته به په دې سینه باندې اډیکو کې اندر په سینه کې به په زړه باندې پکې حدیث کې راځي په دې تله باندې به اډیکو کې د سر نه به شغلې باندې په سر باندې به اډیکو کې د خپو د تلو نه به وځي. داسې نبي علیه السلام وایي ټولو نه ادنا عذاب به خدای پاک دماغ درته ورکړي. ابو طالب عذاب به ځکه ورکړي چې مشرک نه دی. معمولي به ځکه ورکړي چې 45 سالې د رسول الله مبارک خدمت کړی. 15 څلوېښت کاله ورته وایي وراره د ایمان راوړم قسم ده که ابوبکر د ما نه مخکې شي اول قدم کې به زه یم او رښتیا داسې وه بس د ایمانه محروم شو. نبي علیه السلام وایي ټولو له معمولي عذاب به د دی نو څه وایي د خپو ته به چپل ور واچوي د جهنم پې پور خو نبي علیه السلام وایي د سر نه به یې سپڼکې بدې کړي. الله دې موږ جهنم نه نو ما وایي چې رمضان کې دا دعا خصوصي کوئ چې خدای د جهنم د بوی نه موسه بس جهنم نه چې خدای وساتلی کامیاب دی کامیاب. التي هغه اور تطلع چې بلیږي على الافئده په زړونو باندې انها عليهم مؤصده انها دا اور د جهنم عليهم په دوی باندې مؤصده یعنې محیطه هي انداز وي شپږ طرفه به دا جهنم یې راټینګ کړی. في عمد ممدده یعنې في عمد ممدوده په داسې جهنم کې به پروت وي في عمد چې د هغې به عمود او ستنې وي ممدودتن اوږدې اوږدې ستنې. مفسرین وایي دې ځای نه پته ولګېده چې جهنم څو منزله ده لاندې ورته ستنې او عمود لګېدلي دي. الله وایي اوږدې اوږدې ستنې وي دی به دلته پکې پروت وي. نعوذ بالله منه. نو دا الله تعالی دا صورت د هغه چا په حق کې نازل کړه چې مال یې جمع کړی او زکات نه ورکوي او خلکو پورې نفلۍ کوي غریبانو پورې. الله تعالی دا ذکر انو دا ذکر زمون د زیر 10 آیت کې روان ده. سکیم بھائی
سيطوقون ما بخلوا نطوق بجوشي حار وأمير بجوشي ما دعاب مال ودولتنا بخلوا به جدكا جسكا للقاهبان يوم القيامة قوس قيامة ولله ميراث السماوات خاص الله کو ملکیت کی دی میراث اللہ میراث کا ضرورت نہ لگے میراث کو معنی ہے ملکیت ابن بچی چاہتا شیطان کی شاہدان ملکیت شو میراث مستلزم دا ملکیت لرا میراث معنی ملکیت وللہ ملک السماوات والارض اللہ تعالیٰ دے پارا دا بادشاہی دے آسمان و دزمکی واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر و اعمال چکوئی تاسو خبردار دا قلوب شریف مولانا محمد اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن وزين أخلاقنا عظيم خدا درس لقرآن الشريف ودربار قبول اللهم قول وعمل قول توفيق نصيب يا الله القرآن الشريف على من تقويا أو بيا عمل قول توفيق لك لدى القرآن صحبة ومرغة ديام وطلمر نصيب لا تزال قدم وقت من القرآن وشفاعات نصيب او قبر کی مدد قرآن مغربیہ نصیب اللہ کو محشر کی مختلف احوال و احوال کی مختلف خطرناک و زرینوں کی اللہ تعالی قرآن شفاعت زمون نصیب در رمضان شفاعت زمون نصیب رسول اللہ مبارک شفاعت کبرا زمون نصیب سیم خدایا کہ بدیش بے ورزی دی رمضان آخری خلاصہ و نچوڑ دا اللہ زمون دعاگانی قبول کی اللہ منقول کا مغفرت نصیب الله زمون سيئات وحسنات بدل وعلى وقت مخيني رسولي فعل قولي ظاهري باطني كلنا معاف يا الله من بغير امتحان او بغير آزمائش کامیاب اللہ زمون کا ایماننا کمزوری دی اعمالنا کمزوری دی نظریے میں کمزوری دی اللہ بغیر امتحان اور آزمائش میں کامیاب دی یا اللہ ہم سے فضل اور کرم معاملہ ہو ہم سے احسان اور نعمت معاملہ ہو یا اللہ دا خطرات و نموسا کی دا ازمائشات و نموسا کی دا فتنو دا واردات و حادثات و مشاکل و مصارب و فضل و کرم سلوسا دا دے کرونا وائرس پر نام چکم مصیبت دا ننبیا بازار و نبنسی بھی مسلمانان دا تکلیف دا یا اللہ زمان دا توبے و استغفار قبول کی یا اللہ زمان توبے و استغفار قبول کی یا اللہ ہم دے کمزوری و خودتا و رحم و فضل دے عظیم دا اللہ ہم مانک والفضل و کرم کی یا اللہ مسلمان معاشرے کا بیماری ختم کی حرمین شریفین آزاد کی یا اللہ حرم شریف دروازے خلاص کی مساجد و مدارس و مراکز آزاد کی اہل اللہ و اہل حق و ہر شعبت دین کی اللہ تعالیٰ تے سیارت و حفاظت کی اللہ تے مزید تعالی و ترقی نصیب کی زمون دا درس والا مرگین شرکا دا دیتا بقول کی دیتا بمیاش کی دیتا کلام کا روزانہ ناس تکری اور ان سر رمضان بغیر پدے قرآن دس کی مرگریتیا کی خدای دا قرآن دا برکت نبی برکتی ہو کرزے اللہ دا قرآن کو شفا بانے شفایاب ہو کرزے دا قرآن کو نور بانے نورانی ہو کرزے اللہ تعالیٰ زمان دا وارا وارا کشران بچی آگا خدای نیک عملہ کی قصرات مستقیم روان کی ان دے کشران و قدر خفایو ومونگا چہر سوی نو تیرہ بشی خدای کشران و مانے قدر فتنوں کی سکی یا اللہ دا بھی حفاظت ہوتی داغی کا ناموس و دا عزت و دا غیرت و دا حیاء و دا پردے حفاظت ہوتی وصلی اللہ علیہ